Class Second Year Biology, Chapter First Respiration, Lecture 11 Pneumonia and Tuberculosis, Total Lecture 12. Pneumonia دا موږ سره یو سیریس بیماری ده، ډیس آرډر بیماری ته وایي چې هغه لور ریسپایریټري ټریک ته لګي او لور ریسپایریټري ټریک ویل کېږي لنګس ته، او په لنګس کې دننه الویولای وي، نو د الویولای چې کوم وال وي نو هغه ډیمیج شي او هغې کې انفلیمیشن وشي او د هغې نه بیا چې کوم دی فلویډ او پس لایک مټیریل بهر روزي، نو دې خبر ته نیمونیا ویل کېږي. اوس د کازز اینڈ رسک فیکټرز آف نیمونیا. نیمونیا 30 مختلف قسم ته کازز دي چې د هغې په وجه باندې نیمونیا لګي، خو عام طور باندې بیکټیریل نیمونیا یا بیکټیریل انفیکشن زیات وي او دې کې مایکوپلازما بیکټیریا هم شامله ده. نو مایکوپلازما دا هغه ګروپ اف بیکټیریا ده چې هغې سره سیلوال نشته. وایرسز پکې هم شامل دي چې څه داسې وایرسز دي چې د هغې په وجه باندې نیمونیا لګي. نو دا که وایرس دی، که مایکوپلازما بیکټیریا ده او که عام بیکټیریا ده، نو دا د انسان جسم ته دننه کېږي د ماوت په ذریعې سره، د نوز په ذریعې سره یا د آیس په ذریعې سره او بیا نیمونیا کاز کوي. که فرض کو یو کس دی د هغه باډي ایمیون سیسټم یعنی باډیز ریزسټنس یا قوت مدافعت چې څه ته ویل کېږي هغه کمزوري وي، نو د هغې په وجه باندې بیا دا وایرس یا بیکټیریا یا د مایکوپلازما بیکټیریا په اسانه باندې نیمونیا د هغه انسان جسم کې لګولی شي د هغه په لنګس کې. الویولای چې کوم دی نو موږ سره کله دغه وایرس یا د مایکوپلازما بیکټیریا یا دا بیکټیریا چې کوم موږ سره نیمونیا کاز کوي دا د انسان لنګس ته لاړ شي، نو هلته لنګس کې الویولای ډیمیج کی او الویولای چې کوم دی نو د فلویډ نه او د پس لایک مټیریل نه ډکې شي او د هغې نه پس چې کوم دی د نیمونیا والا سپټمز هغه په جسم باندې ظاهر شي او جسم چې کوم دی نو بیمار شي. مختلف بیکټیریا چې موږ سره نیمونیا کاز کوي نو په هغې کې یو سټریپټوکوکس نیمونیا ده، دویم چې کوم دی نو هیموفیلس انفلوئنزا ده، بل لیجیونیلا نیموفیلیا ده، بل سټریپټوکوکس اورس ده او بل مایکوپلازما ده. اوس نیمونیا کله هغې علاج په ټیم باندې ونه شي نو بیا به دا پلورل افیوژن به کېږي، یعنی د لنګس چې کوم کیویټي ده پلورا دا ممبرین دی چې پای کې لنګس دننه پټ وي، نو د هغې نه بیا چې کوم دی فلویډ بهر راوځي و هغه ویسټ مټیریل والا هغې ته پلورل افیوژن ویلی کېږي. یا چې کوم دی نو امپیما کېږي. امپیما هغه کنډیشن دی چې په هغه پلورل کیویټي کې دننه یعنی لنګس چې په کوم ممبرین کې بند دی هغې ته پلورا وایي، نو په هغې کې دننه فلویډ هغه د ویسټ مټیریل نه ډک شي. یا هایپونیټریمیا کېږي. نو هایپونیټریمیا دا بیا موږ سره په بلډ کې د سوډیم لیول کم شي. یا اپسیسز ویل کېږي، پوړې دانې ته ویل کېږي، په لنګس کې چې کوم دی دانه جوړه شي. سپټمز اف نیمونیا. د نیمونیا سپټمز دا د دې چې کوم کاز کوي نو د هغې مطابق مختلف سپټمز دي. یو دی بیکټیریل نیمونیا، نو په هغې کې یو کس چې کوم دی نو هغه باندې شیکینګ راځي، شیکینګ کپکپانه ته ویل کېږي یعنی جسم یې چې کوم دی نو رپېږي. چلز سردی ته ویل کېږي. چیترنګ ټیت د غاښونه چې کوم دی نو دا کپکپانه کوي. بل دا سیویر چیسټ پین په سینه کې درد وي. ویری های فیور ډېره زیاته تبه یې وي. سویټینګ د جسم نه خوله وځي او ریپډ بریتینګ زر زر ساه اخلي او ریپډ پلس ریټ اسې په 1 منټ کې چې کوم دی 72 پلس ریټ وي، خو له ده پلس ریټ چې کوم دی د 72 نه سیوا وي. اوس وایرل نیمونیا والا چې کوم کس وایرل نیمونیا وي نو د هغه تبه وي، فیور یې تبه ته ویل کېږي. ډرای کپ اوږد ټوخی وي، اوږد ټوخي هغې ته ویل کېږي چې بلغم پکې نه وي. هیډیک په سر یې درد راځي. مسل پین او عام مسل یې چې کوم دی نو دردونه کوي او مسل کې چې کوم دی نو کمزوري راځي او کله نا کله د فلو لایک سپټمز هم ظاهریږي، یعنی د پوزې نه چې کوم ویسټ مټیریل وي نو هغه هم بهر روځي یو ورځ دپاره یا د 2-3 ورځو دپاره، او ټایم سره چې کوم دی نو بیا د جسم خرابتیا طرف ته ځي، یعنی ټوخی وغیره. کپ دراصل ټوخي ته ویل کېږي، نو ټوخي یې سیوا کېږي. او بل د چې کوم الویولای هغه ډیمیج شي نو ایکسچینج اف ګیسز نه کېږي، نو د دې په وجه باندې
د سکین او د لپس کلر چې کوم دی نو هغه بلویش وي. نو چې کله په بلډ کې کاربن ډای اکساید سیوا وي نو کاربن ډای اکساید بلډ ته بلویش کلر ورکوي، او چې بلډ کې اکسیجن سیوا وي نو اکسیجن بلډ ته ریډ کلر ورکوي. چونکې د کاربن ډای اکساید په بلډ کې سیوا شي، په دې وجه باندې د سکین او د لپس چې کوم دی هغه بلویش کلر ته کنورټ شي. اوس مایکوپلازما بکټیریا ولا چې کوم نیمونیا ده نو د هغه وایلنٹ کپینګ، وایلنٹ ویل کېږي شدید ټوخي وي د هغه، بل هغه چل د سردی کېږي، پیور تبې وي، ناز یا زړه ته کچه کېږي او اومیټینګ الټی کوي، سلو هارت بیټ، د هارت بیټ چې کوم دی نو هغه سلو وي، او بریتلسنس سفوکیشن ته ویل کېږي، سابندۍ ته ویل کېږي. بلویش کلر لپس چونکې دې کې ایکسچینج اف ګیسز کم کېږي، د دې په وجه باندې د هغه د سکن او د لپس چې کوم کلر وي نو هغه د ریډ په ځای باندې بلویش کلر وي، ځکه چې پای کې کاربن ډای اکساید سیوا وي. ډایریا دا لوز موشن ته ویل کېږي، دا چې کوم پیکل میټیریل وي هغه واټري فلویډ په شکل کې راوتل دې ته ډایریا ویل کېږي. او مسل ایچ نو مسل چې کوم دی دردونه کوي. ټریټمنټ اف نیمونیا، نو نیمونیا چې کوم ټریټمنټ دی نو هغې لپاره زیاتره انټي بایوټیک استعمالیږي. بل دی ټیوبرکلوسس. ټیوبرکلوسس دا موږ سره انتهایی کنټیجیس ډیزیز دی. کنټیجیس هغه بیماری ته ویل کېږي چې د یو نه بل ته پیلاویږي، او دا کرانیک بیکټیریل ډیزیز دی، او دا شدید بیماری ده چې د هغې په وجه باندې انفیکشن په لنګس کې کېږي او لنګس ته ډېر نقصان رسي. ټي بي انفیکشن موږ سره کېږي د یو بیکټیریا د وجې نه، هغې ته ویل کېږي مایکرو بیکټیریا. دا چې کله الویولای ته ورسېږي نو دا د په لنګس کې دننه پیګوسوم جوړ کی، یعنی الویولای کې دننه چې کوم دی نو دا خپل نمبر سیوا کی په مایکروپیجز سیلز کې. او مایکروپیجز دا موږ سره د ایمیون سیستم سیلز دي، نو هغې به چې کله د ایمیون سیستم د مایکروپیجز سیلز هغه بیکټیریا کلینګ ونه کړي شي نو هغه بیکټیریا خپل نمبر سیوا کی او دې ته پیګوسوم بیا ویل کېږي. کازز نو ټي بي موږ سره کېږي د مایکرو بیکټیریم ټیوبرکلوسس بیکټیریا د وجې نه، او دا ټرانسمیټ کېږي د یو کس نه بل کس ته د ډراپلیټس په ذریعې سره. یعنی که یو کس ته د هغه ټي بي د هغه ټوخي وکړي نو ټوخي په ذریعې سره د هغه د جسم نه هغه ټي بي والا بیکټیریا راشي هوا ته، او چې بل کس ساه واخلي نو هغه ډراپلیټه بل کس چې ماوت ته یا د هغه نوز په ذریعې سره لنګس ته ورسېږي نو هغه ته دا بیماري لګېدی شي. نو دا د کلوز کنټیکټ د وجې نه ډېر زیات لګي، یا د فیملی ممبر د وجې نه چې هغې کمباین اوسېږي او په هغې کې د چا ټي بي وي نو نورو ته د لګېدو چانسز انتهایي سیوا وي. بل دی ریسک فیکټرز فار ټي بي انکلوډ دی فالوینګ. اوس د ټي بي چې کوم مختلف قسم ته ریسک فیکټرز دي، یو دی ایچ آی وي انفیکشن. ایچ آی وي انفیکشن خلکو ته کېږي د بلډ د وجې نه، یا د واټر د ټیر والا واټر شو، یا نور چې کوم باډي فلویډ دي، تمام چې څومره باډي فلویډ دي د هغې په ذریعې سره خلکو ته ایچ آی وي انفیکشن کېږي، او ایچ آی وي انفیکشن زموږ ایمیون سیسټم کمزوری کوي. چې کوم خلک په لو سوشیو اکنامک سټیټس کې اوسېږي، یعنی داسې وي چې هغه په عام د ترپال یا نور عام داسې کچا کورونه وغیره چې کوم داسې وي چې هغې کې د نکاسیاب او دغه سیسټم برابر نه وي نو دې ته لو سوشیو اکنامک سټیټس ویل کېږي. بل الکوهولیزم چې څوک شراب څکي، هوملیسنس چې کوم بیګر خلک وي یعنی کورونه ني، کراوډډ لیوینګ کنډیشن چې څوک په یو ځای باندې ډېر زیات اوسېږي د هجوم په شکل کې نو هغې کې هم د نیمونیا د ټي وي چانسز سیوا دي. یا یو کس د داسې علاقې نه مایګریشن کړی دی چې هلته ټي بي وه نو هغه ته هم د هغه نه نورو ته لګېدلو چانسز سیوا دي. یا چې کوم هیلث کیر ورکر وي یعنی نرس یادوي، چې کوم نرس وغیره یا سټاف چې کوم د خلکو خیال ساتي، انجیکشن وغیره یا نور تمام دوایانو خیال ساتي نو هغې ته هم د لګېدو چانسز زیات دي. سپټمز اف ټیوبرکلوسس. اوس د ټیوبرکلوسس چې کوم سپټم دي نو په هغې کې لاس آف ویټ، یو وزن کمیږي، لاس آف انرژي د جسم طاقت کم شي، پور اپیټایټ. اپیټایټ دراصل لوږې ته وایي، لوږه ورته نه لګي، پیور تبې وي او پروډکټیو کپ. بلغمي چې کوم ټوخي وي نو هغې د پروډکټیو کپ ویل کېږي. او نایټ سویټس د شپې پې خوله راځي، او زیاتتر چې کوم دی نو داسې سپټمز دي چې هغه خلک وایي جوړې دا د بلې بیماری دي حالانکې هغه د ټي بي وي. او مایکرو بیکټیریم ټیوبرکلوسس دا په جسم کې دننه په لنګس کې ټیوبرکل جوړوي،
او ټیوبرکل دا دانه ده چې د هغې په ذریعې سره بیا د لنګز ډیمیج کیږي. ټریټمنټ اف ټیوبرکلوسس، د ټیوبرکلوسس د ټریټمنټ لپاره مختلف انټي بایوټیک استعمالیږي چې پای کې یو آیسونایزیډ دی، بل ریپمپین دی او نور نام چې کوم کامن ډرګز دي هغه هم استعمالیدی شي. اوس دا چې کوم ټي بي دا نو دا د پریونشن به څنګه کیږي، دی نه به پرهیز څنګه کیږي. نو چې کوم ماشومان وي انفینټس هغه ماشوم ته ویل کیږي چې کوم پیس کی نو هغه ته ویکسینیشن وشي د ټي بي والا چې ته بي سي جي ویکسین ویل کیږي، بیسلس کلمیټ ګیوراین ویکسین، او نو د هغې په ذریعې سره بچ کیدی شي. بل چې کوم کس ته بیماری ولګي نو چې هغه د نورو خلکو نه جدا کی نو په هغې په ذریعې سره پرهیز کیدی شي. بل کور چې کوم هایجینیک د صفایي کنډیشن وي نو هغه درست کړلی شي. او بل چې کوم داسې ملک استعمال شي چې پاسچرایزډ ملک وي نو پاسچرایزډ ملک هغه ملک ته ویل کېږي چې په 172 ډیګري سنټیګریډ باندې 15 سیکنډ لپاره پې ویشېږي نو دې ته پاسچرایزډ ملک وایي، یعنې یشېدلی پې استعمالول پکار دی. بل امپیزما دا موږ سره یو لنګ ډیزیز دی چې د هغې دا د خصوصیات دي. یو شارټنس اف بریث ود ایگزرشن، چې کله د سکار مار کوي، ایگزرشن مشقت ته وایي، کار ته وایي چې سکار مار کوي نو د هغې په وجه باندې سابندې پې راځي. دغه شانتې کافینګ او ټوخی پې راځي. او پټیګ تکاوټ ته وایي. ساینوسز یا بلیو ټینج، یعنې دې کې چې کوم دی لنګز والا الیولای ډیمیج شوي وي د هغې په وجه باندې په باډي کې په بلډ کې کاربن ډای اکساید مقدار سیوا وي په نسبت د اکسیجن، نو موږ سره کاربن ډای اکساید باډي ته، سکن ته او دغه شانتې لپس وغیره ته بلو کلر ورکوي. نو دې کس چې کوم باډي یا کلر دی نو هغه بلو کلر وي. او دې کې ډیمیج نو دا موږ سره امپیزما دې کې ډیمیج کیږي الویولای، او د الویولای د ډیمیج کېدو په وجه باندې ایکسچینج اف ګیسز چې کوم دی انتهایی کم وي. او د هغې په وجه باندې چې کوم دی نو موږ سره د سکن او د لپس کلر چې کوم دی نو کم قسم ته کلر وي، بلو کلر ده کی. دا موږ سره عام طور باندې جسم کې اریټیشن کاز کوي او د اریټنټس کیمیکل د وجې نه دا لګي لکه سیګرټ سموکر شو چې هغې په وجه باندې د هغه سیګرټ سموکینګ په ذریعې سره الویولای ډیمیج شي.